لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله پاک د خپل مخلوق د هدایت دپاره 1,40,000 کم زیات پیغمبران دنیا ته رالیږلي دي. اولنی پیغمبر حضرت آدم علیه السلام او اخیری پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او دا ټول پیغمبران د باقی مانده ټول مخلوقنا ډیر زیات افضل بهتر او الله ته ډیر نږدې دي او د ټولو پیغمبرانو ته الله پاک ښکلې صفتونه ورکړي دي خو د ټولو ته چې ځان له کم صفتونه ورکړي شوي دي هغه ټول صفتونه زموږ پیغمبر علیه السلام ته یوازې ورکړي شوي دي او هر یو صفت د پیغمبر علیه السلام کامل مکمل. نورو پیغمبرانو ته معجزې ورکړي شوي دي هغه معجزې زموږ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي. لکه عیسی علیه السلام په زمانه کې ډاکټري وه انتها ته رسېدلې وه د هر مرض علاج کېده خو د برګي مرض علاج به نه کېده او چې د مور اړون پیدا شي نو د هغې علاج نه کېده نو عیسی علیه السلام باذن الله د هغې علاج کو دعا یې کوله مریضان جوړېدل. دغه معجزه د عیسی علیه السلام زموږ د پیغمبر علیه السلام د امتیانو شکل کې ښکاره شوې ده چې صحابه کرامو په مریضانو دم اچولی دی او هغه سات الله جوړ کړي دي. عیسی علیه السلام د الله په حکم مړی جمدی کو نو زموږ پیغمبر علیه السلام ته هم یو بوډی راغلله ام محجن د هغې زلمې زوی مړو پیغمبر علیه السلام ته یې وی زوی مې مړ دی دعا وکړه چې جمدی شي. پیغمبر علیه السلام ته به تسلي ورکړه چې ټول خلک مړ شوي دي ستا زوی مړ شو صبر کوه. صبر نه کیږي که زوی مې نه جمدی کیږي زه مړه کیږم. پیغمبر علیه السلام یې مجبور کړ وی زوی دې راته وښیه. بوډی مخکې پیغمبر علیه السلام ورپسې کور ته لاړل مړی پروت دی څادر پې ویړ دی. پیغمبر علیه السلام دعا وکړله او مړی د مخ نه څادر لرکه راپاڅېد الله جمدی که او دومره عمر الله ورکه چې د پیغمبر علیه السلام وفات نه رستو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه وفات نه مرستو د عمر رضی الله تعالی عنه وفات نه رستو دا صاحب جمدیو د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنه په دور کې جهاد کې شهید شو. نو مړی جمدی کول دا هم زموږ د پیغمبر علیه السلام معجزه که د عیسی علیه السلام و نو زموږ د پیغمبر علیه السلام هم. عقل فکر هم الله کامل مکمل ورکړو.
امام غزالی رحمت الله علیه لیکي که عقل 1,00,000 حصې شي نو 90,000 حصې د عقل زمنګ پیغمبر علیه السلام ته الله ورکړي دي نو په لاک کې 10,000 پاتې شوې نو 9,000 حصې د عقل باقی مانده ټولو پیغمبرانو ته ورکړي شوې 1000 پاتې شوې په 1000 کې 900 صحابه کرامو ته ورکړي شوې 100 پاتې شوې په 100 کې 90 حصې علماء دین بزرگان دین ته ورکړي شوې 10 پاتې شوې په 10 کې 9 حصې عام مؤمنانو ته ورکړي شوې لاک کې یوې څه د ټولې دنیا کافرو ته په شریکه ورکړې شوله نو د ټولې دنیا د لوی لوی ماهرین په شریکه دوی سره لاک کې یوه حصه زموږ پیغمبر علیه السلام سره 90,000 حصې د عقل او دغه شان قوت ولا الله پوره ورکړو د 4,000 پهلوانانو طاقت یوازې زموږ پیغمبر علیه السلام ته ورکړی شوی د عربو یو پهلوان راغی پیغمبر علیه السلام ته وی ماله په کبډي راشه که ما را وپرځولې د پیغمبر نوم بنالې او که زه دې را وپرځولم زه په تا ایمان راوړم پیغمبر علیه السلام وی را میدان ته شه ګڼ صحابه کرام رالل او هر یو وی د الله محبوبه ده خو ډېره بېادبي ده موږ به یو ته به په کبډي ورځي موږ به ورشو پیغمبر علیه السلام وی ایمان به په تاسو راوړي که په ما وی پتا ایمان په ما راوړي چیلنج یې مال راکړي زه به ورشم صحابه کرام یې اړخته کړل پیغمبر علیه السلام میدان ته ورغی او لږ ساعت پسې پهلوان په ځمکه راخلاص کړه ویې غورځو پیغمبر علیه السلام چې ته پاڅېده نو دا سړی جامې وڅنډلې وو وی خپه مې ښویېدلې وه بیا راشه نو بیا ورغې نو راخلاص یې که چې پیغمبر علیه السلام ته را پاڅېده نو شا مې نه ده لګېدلې یو ځل بیا راشه نو چې په درېیم ځل ورغې او راخلاص یې که د پاسه پې ناستو وی شا دې لګېدلې وې او وی خپې خو دې نه دي ښویېدلې وې نه د پاسه سړی پاڅېده کلمه وویله د ده نوم دی رکانه د احادیثو په کتابونو کې د ده نه چې روایت راشي نو دا هغه نوجوان دی چې د پیغمبر علیه السلام له په کبډي ورغلی و نو مولانا فضل ربی معدن صاحب په اشعارو کې به وی یو مشرک پهلوان وی نبی سلطان ته ځان به نیسې نن زما طاقت او توان ته که مې پړ کړلې دا خپل دین به پرېږدې ته او که دې پړ کړه مقدم غاړه به ایمان ته نو حضرت وویل بسم الله راځه تیار یم زه ولاړ یم د اسلام خدمت هر شان ته نو صحابو ورته ویل چې غلامان شته سرکار څه دپاره وځي بیا میدان ته نو حضرت نه منله شلو ورتر غاړه په 3 ځلې پهلوان را پړ که ځان ته نو پهلوان وی خدایي زور در سره دی زور مې نشي رسېدی زور د سبحان ته نو پهلوان زر کلمه اوې معدنه سر یې ټیټ که د کونینو پهلوان ته نو طاقت هم الله پوره ورکړی او دغه شان پیغمبري چې الله ورکړی دی وله کامل مکمل ورکړی ده مخکینی پیغمبران د یوې علاقې دپاره به یو پیغمبر بلې علاقې ته به بل پیغمبر یوې زمانې ته یو پیغمبر بلې زمانې ته بل پیغمبر خو زموږ پیغمبر علیه السلام تر قیامته د تمامو زمانو دپاره او د تمامو علاقو دپاره اخیري پیغمبر مخکینو پیغمبرانو به پیشنګویي کوله ما نه وروسته به بل پیغمبر راځي لکه بني اسرائیلو کې اخیری پیغمبر عیسی علیه السلام قوم ته وی ومبشرا برسول یأتی من بعدی اسمه احمد زه تاسو له زیرې درکوونکی ما نه وروسته به پیغمبر راځي اسمه احمد او د هغه نوم به احمد صلی الله علیه وسلم وي که زموږ د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر راتلونکی وی نو پیغمبر علیه السلام به هم فرمایلو چې ما نه وروسته بل خو نه پیغمبر علیه السلام او فرمایل انا خاتم النبیین لا نبی بعدی زه اخیری پیغمبر ما نه وروسته بل نه راځي
څنګه چې مسلمان د پاره د پیغمبر علیه السلام پیغمبر منل لازمي دي نو دقسې دا منل هم لازمي دي چې پیغمبر علیه السلام خاتم النبیین دی یوازې نبی نه خاتم النبیین نو که دا عقیده د چا نه وي وایي چې پیغمبر علیه السلام پیغمبر منم او د ختم نبوت عقیده نه نو دته مسلمان نه ویل کېږي د پاکستان یو عالم امریکې ته تللی او په هغه ځای کې د یهودو یو لوی عالم هغه ورسره مخامخ شو هغه یهودي ورته وایي چې څوک محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر مني او قرآن د الله کتاب مني نو موږ ورته مسلمان وایو نو تاسو مسلمانان په پاکستان کې قادیانی ته ولی مسلمان نه وایي هغه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پیغمبر مني او قرآن اخیری آسمانی کتاب مني نو دې قادیانی ته تاسو مسلمان ولی نه وایي پاکستان مسلمانان وی قادیانی مسلمان نه کافر دی نو یهودی عالم تپوس وکړو نو د پاکستان عالم ورته وی ته یهودي ویل او ته پس یهودي هغه ورته زه موسی علیه السلام پیغمبر منم او تورات د الله کتاب منم ځکه زه یهودي یم نو دا پاکستانی عالم ورته وی څنګه چې ته موسی علیه السلام پیغمبر منې او تورات آسماني کتاب منې ستا نه ډېر ښه زه منم ما ته یهودي ولې نه وی زه موسی علیه السلام منم او تورات منم ما ته یهودي ولې نه وی یهودي ورته وی تا ته یهودي ځکه نه ویم چې ته د موسی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم منې نو تا ته ځکه یهودي نه ویمه بیا ورته د مسلمان عالم ویل وی عیسائی ته د عیسائی ولې وی وی هغه عیسی علیه السلام پیغمبر مني او انجیل آسماني کتاب مني نو ځکه ورته عیسائی وی نو دا مسلمان عالم ورته وی څنګه چې عیسایان عیسی علیه السلام مني او انجیل آسماني کتاب د هغوی نه ډېر ښه زه منم ما ته عیسائی ولې نه وی هغه ورته وی ځکه تا ته عیسائی نه وی چې ته د عیسی علیه السلام نه وروسته بل پیغمبر منې دا مسلمان عالم ورته وی چې کم بنده محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مني پیغمبر قرآن آسماني کتاب مني خو ورپسې مرزا مني نو موږ هغه ته مسلمان نه وایو نو دا مرزایان دا دوکباز خلق دي او دروغجن خلق دي تا ته به ځان ښیي چې زه مسلمان یم د دې خلاف جلسه جلوس ځکه کېږي مشرکان خپل تبلیغ کوي خو هغه وایي چې زه مشرک یم هندوان خپل جلسې جلوسونه او تبلیغ کوي خو هغه وایي چې موږ هندوان یو داسې نور مذهبونه والا خو دا ظالمان چې دی نو دی مسلمان نه دی ځان ته مسلمان وایي او موږ ته کافر وایي نو دی د ځان ته قادیاني وایي نو مسلمان دی ځان ته نه وایي بیا د ده خلاف جلسه څوک نه کوي خو دوی دوکه کول کوي او فریب یې دومره زیات دی چې په نادره کې به هم خپل ځان مسلمان ولیکي خو عقیده خرابه ده چارسدې نه یو جینۍ په دې دوکه باندې نکاح ورسره وکړله او وروسته د ختم نبوت ملګري چې خبر شو نو د هغوی جرړې ولټولې ټول ریکارډ یې معلوم کړ دغه سړی چې د جینۍ سره یې نکاح کړو نادره کې د ځان مسلمان لیکلی او بیا د دې ختم نبوت د ملګرو په کوشش باندې هغه چارسدې ته راورسېده دا ملګري هلته کې موجود و هغه وی زه مسلمان یم یو کس یې وکالت کوي د ده مور د جمعې په شپه د درود شریف ختم هم کوي څنګه خبرې کوي په دې مسلمان دوکه کېږي وی دې مسلمان دی هغه هم وی زه مسلمان یم پخوا زموږ دارالعلوم ته یو شیعه راغلی هغه
مسلمانه جینۍ سره نکاح کړې وه او هغه موږ ته خپله عقیده داسې بیان کړه چې د سنیانو وه نو ما ورته وی مې تقیه خو نه کوې وی نه مې په سټام خپله عقیده به ولیکې وی او د سنیانو عقیده ولیکې دا زما عقیده ده موږ وی مسلمان دی او د جنگ د علاقې چې هلته ورسېدل د هغه ځای خلکو سوال جواب راولېږه چې د شیعګانو ګړه د دوی کور دی او ټوله مرداري دوی کره ده نو دغه قادیانې او د هغه ملګري ته ما وی مې ستا په خولې به زه یقین وکړم چې ته مسلمان یې او ستا په خولې چې کومې وکالت کوي ورته مې ستا په خولې خو ستا د علاقې علما دې ما ته ووایي چې دا سړی مسلمان دی نو 28 فروری تاریخ هم ورکه حزب الله جان صاحب او دا نور ملګري مو او په کاغذ هم ولیکل چې د اټک د علاقې د ختم نبوت مشر ووایي چې دا مسلمان دی جینۍ ستا ښځه ده بویه ده او کاغه نه دي لیکل 28 فروری پورې را نه وړل نو بیا به ته کافر او دا ښځه به په تا طلاقوي دا هم ترې لیکل واغېست نو ختم نبوت والا چېرته دا لیکل ورکوي چې دی مسلمان دی ښځه ترېنه خلاصه شوله نو په دوکه باندې دی د مسلمانانو کورونو کې نکاح کوي او دا مسلمانانو هغه ټول خاندان ځان سره کافر کوي نو د دې مردارو نه ځان ساتل پکار دي الله دې ورته هدایت نصیب کړي سم مسلمانان دي کړي که هدایت یې نصیبه کړي نه الله دې نیست نابود کړي نو مسلمانان دې الله پاک بچ کړي زموږ عام مسلمانان د دې ختم نبوت د دې عقیدې او د دې د تفصیلاتو نه پوره خبر نه دي څنګه چې په جماعتونو کې فضایل اعمال او تبلیغي نصاب روزانه یا هفتوار بیانېږي نو دقسې د ختم نبوت مشرانو ته درخواست دی چې یو کتاب مختصر ولیکي او په هر جماعت کې څنګه چې تبلیغي نصاب بیانېږي دقسې ورسره دا هم بیانېږي چې د عوام غریبانان د ختم نبوت د عقیدې او د تفصیل نه خبر شي او په کومو جماعتونو کې چې ترجمه او تفسیر بیانېږي او دا کتاب هغوی ته هم ورکړی شي او هغوی هم ترې نه رسي او 15 منټه بیان کوي نو انشاءالله عوام به ټول د ختم نبوت په عقیده او په تفصیل باندې پوه شي او دا شیطانان بیا چېرته دوکه کولی نشي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين